بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 29 نمبر درس دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ د نفي مجهول مؤکد بلن ناسبه وایو. نفي تاکید بلن مجهول به وایو ان شاء الله. دې نه مخکې موږ نفي تاکید بلن هم ویلو خو معروف هم ویلو. معلوم چې فاعل معلومو. اوس په نفي تاکید بلن وایو خو مجهول به وي چې هغې فاعل به معلوم نه وي. نو موږ هماغه د نفي تاکید بلن معلوم صیغې لیکلي دي، د دې نه به موږ د مجهول صیغې جوړو. نو دا اصل کې دی یضربو د واحد مذکر غایب صیغه ده. یضربو د دې لن د وجې نه دا یضربه دی. ټیک شوه. نو دا یضربو چې دی یضربو، نو د دې مونږ به دنه چې کله مونږ مجهول جوړو دا اوس د معروف صیغه ده. یضربو معنی راغی یو سړی وخل کوي یا به وکړي. ټیک شوه. د دې لن معنی ورسره لا نه کوو. د یضربو معنی راغی یو سړی وخل کوي یا به وکړي. د دې نه زه مجهول جوړوم چې هغه یو سړی به وخلی کېږي یا به ووخلی شي. مخکې به هغه وخل کول، اوس به دا وخلی کېږي. هغه یو سړی به وخلی کېږي یا به ووخلی شي. یضرب معنی هغه یو سړی په خپله وخل کوي یا به وخل وکړي، او د یضرب معنی هغه یو سړی وخلی کېږي یا به ووخلی شي. نو دا یا چې په شروع کې د دې ته علامت مضارع وایي، نو علامت مضارع له به ضمه ورکړي. ټیک شوه. او د آخري حرف نه مخکې له به زبر ورکړي، چې زیر وي هم به هم زبر کړي او که پیش وي بیا به هم زبر کړي. نو یضربونه یضربو شو، یضربونه یضربو. نو په دې اوله صیغه کې چې کوم علامت مضارع لم پیش ورکو او د اخري بعد اخري حرف بعد او د اخري حرف نه مخکې را ده، نو د اخري حرف د بعد مخکې را له په ټولو صیغو کې 14 صیغو کې زبر ورکو. په دې باندې به زیری هغه به موږ ټولو باندې زبر کو، او علامت مضارع یا تا الف او نون په دې باندې به موږ زبر لګو. علامت مضارع د صيغې په شروع کې راځي. اول علامت مضارع وي، بیا پسې دوا درابه دا فعل وي. نو اوس موږ مخکې به وي یضربو هغه یو سړی وخل کوي یا به ووخلی شي. نو بیا به موږ لن داخل کو، هغه یو سړی به هرګز وخل نه کوي یا به ونه وخلی شي. اوس یضربو دی، هغه یو سړی وخلی کېږي یا به ووخلی شي. لن پې داخلو، نو د آخري حرف باندې پیش یا به زبر کي. نو لن یضربه هغه یو سړی به هرګز نه وخلی کېږي. دا لن چې دی دا د حال معنی ختم کړي د فعل مضارع نه او مستقبل سره خاص کړي، او دا د مجهول صیغه ده. نو اوس په دا سړی هرګز نه وخلی کېږي. مخکې به ده هرګز وخل نه کول، اوس په دا هرګز نه وخلی کېږي. نو لن یضربه هغه یو سړی به هرګز نه وخلی کېږي. هغه یو سړی به هرګز نه وخلی کېږي په راتلونکي زمانه کې، په مستقبل کې، یعنی راتلونکي وخت کې. ټیک شوه. د حال هغه معنی دی اوس ختمه شوه. اوس ګورئ تسنیه مذکر غایب دا یضرباني، د لن د وجې نه هم د هغه تسنیه هغه نون ختم کو. دا لن نون اعرابي ختموي. نو لن یضربا شو، لن یضربا هغه دواړه سړي به هرګز وخل نه کوي یا به وخل ونه کړي. اوس موږ وایو چې هغه دواړه سړي به هرګز نه وخلی کېږي. ټیک شوه. لن یضربا معنی ده هغه دواړه سړي به هرګز نه وخلی کېږي په راتلونکي وخت کې. او زه وایم چې لن یضربا معنی ده هغه دواړه سړي به هرګز وخل نه کوي. لن یضربا معنی ده هغه دواړه سړي به هرګز وخل نه کوي. لن یضربا هغه دواړه سړي به هرګز وخل نه کوي. زه د دې نه مجهول جوړوم چې هغه دواړه سړي هرګز نه وخلی کېږي. نو علامت مضارع له به پیش ورکړي او د آخري حرف بعد د دې نه مخکې را له به زبر ورکړي. نو لن یضربا هغه دواړه سړي به هرګز نه وخلی کېږي. هغه دواړه سړي به هرګز نه وهلی کېږي په راتلونکي وخت کې. ټیک شوه. لن یضربو معنی ده هغه ټول سړي به هرګز وخل نه کوي، او لن یضربو هغه ټول سړي به هرګز نه وخلی کېږي. علامت مضارع له ضمه ورکړه او د را له زبر ورکړه. په اوله صیغه کې چې را له زبر ورکړي نو ټولو صیغو کې به اوس را له زبر ورکړي. نو لن یضربو د لن یضربو معنی هغه ټول سړي به هرګز وخل نه کوي، او د لن یضربو معنی هغه ټول سړي به هرګز نه وخلی کېږي. دا اوس د مجهول صیغه شوه، فاعل معلوم نه دی. هغه ټول سړي به هرګز یا بالکل نه وهلی کېږي په راتلونکي وخت کې. دا لن چې دی دا د صیغې معنی مستقبل سره خاص کړي، راتلونکي وخت سره خاص کړي. نو لن یضربه لن یضربو لن یضربه هغه یو سړی به هرګز نه وخلی کېږي. لن یضربه هغه دواړه سړي به هرګز نه وخلی کېږي. لن یضربو ټول سړي به هرګز نه وخلی کېږي. لن یضربه هغه یو سړی به هرګز نه وخلی کېږي. لن یضربه هغه دواړه سړي به هرګز نه وخلی کېږي. لن یضربو ټول سړي به هرګز نه وخلی کېږي. اوس د واحد مؤنث غایب صیغه ده. لن تضربه هغه یوه ښځه به هرګز وخل نه کوي.
هغه ښځه به وخل نه کوي. اوس مونږ وایو چې دا ښځه به نه وخلی کېږي، نو دا به مونږ علامت مضارع تا له به پیش ورکړي او دې را له به زبر ورکړي. لن تضرب معنا ده هغه یوه ښځه به هرګز نه وخلی کېږي، هغه یوه ښځه به هرګز نه وخلی کېږي په راتلونکي وخت کې. دا لن چې دی دا فعل مضارع باندې لګي معنا مستقبل څخه خاص کوي. لن تضرب معنا ده هغه دواړه ښځې به هرګز وخل نه کوي. اوس دې مجهول جوړو، لن تضرب هغه دواړه ښځې به هرګز نه وخلی کېږي، علامت مضارع له پیش ورکړه او دې را له زبر ورکړه. لن تضرب دا د مجهول صيغه شوه، هغه دواړه ښځې به هرګز نه وخلی کېږي، هغه دواړه ښځې به هرګز نه وهلی کېږي، هغه دواړه ښځې به هرګز نه وهلی کېږي. لن یضربن معنا د هغه ټولې ښځې به هرګز وخل نه کوي. اوس په مجهول کې د دې مونږ صرف علامت مضارع له ضمه ورکړو او دې را له به زبر ورکړو. لن یضربن هغه ټولې ښځې به هرګز وخل نه کوي، او لن یضربن هغه ټولې ښځې به هرګز نه وخلی کېږي، هغه ټولې ښځې به هرګز نه وهلی کېږي، هغه ټولې ښځې به هرګز نه وهلی کېږي. نو دا درې صیغې د مؤنث غایب شوې. د اول درې صیغې د مذکر غایب وي، لن یضرب، لن یضربا، لن یضربو، لن تضرب، لن تضربا، لن یضربنا، دا درې د مؤنث غایب شوې. دا درې د مذکر حاضر دي. لن تضرب معنا ده ته به هرګز وخل نه کوې. اوس دې مجهول جوړو، علامت مضارع تا له به زبر ورکړي، ضمه ورکړي او دې را له به زبر ورکړي. لن تضرب معنا ده ته به هرګز وخل نه کوې. لن تضرب معنا ده ته به هرګز نه وخلی کېږي. اوس په ته نه وخلی کېږي، مخکې به تا وخل نه کول، اوس په ته نه وخلی کېږي. نو لن تضرب ته به هرګز نه وخلی کېږي، او لن تضرب ته به هرګز وخل نه کوې. لن تضرب ته به هرګز وخل نه کوې، او لن تضرب ته به هرګز نه وخلی کېږي، ته به هرګز نه وهلی کېږي په راتلونکي وخت کې. نو دا اوس د مجهول صیغه شوه. دې نه مخکې دا لن تضربه، ګورئ دا لن تضربه په علامت مضارع چې زبر وي نو داسې صیغه وي، لن تضربه. نو د دې معنا ده ته به هرګز وهل نه کوې. ٹھیک شوه. نو دا د معلوم صیغه ده، دا څه شی ده؟ د معلوم صیغه ده. معلوم دې کې فاعل ته یې. اوس په دې کې فاعل بل څوک دی، وخل بل څوک کوي، خو ته پکې بیا نایب فاعل یا ته پکې مفعول یې. ته وخل نه خورې، د چا نه وخل نه خورې هغه معلوم نه دی. څوک چې وخل کوي معلوم نه دی، خو ته به وخل نه خورې، ته به نه وخلی کېږي. نو لن تضرب معنا ده، لن تضرب معنا ده ته به هرګز وخل نه کوې، او لن تضرب معنا ده ته به هرګز نه وخلی کېږي، ته به هرګز نه وخلی کېږي. اوس په ته وال نه خورې. په لن تضربه کې تا وخل نه کول، او په لن تضربه کې ته نه وخلی کېږي. اوس لن تضربه معنا ده تاسو دواړه به هرګز نه وخلی کېږئ، او لن تضربه مجهولې کا تضربه تاسو دواړه به هرګز نه وخلی کېږئ، تاسو دواړه به هرګز نه وهلی کېږئ، تاسو دواړه به هرګز نه وخلی کېږئ. ٹھیک شوه. لن تضربو تاسو ټول به هرګز وخل نه کوئ، او لن تضربو د علامت مضارع له ضمه ورکړه او د را له زبر ورکړه. لن تضربو دا د مجهول صیغه شوه، لن تضربو دا د معلوم صیغه وه، د معلوم فاعل معلوم و، او لن تضربو دا د مجهول صیغه وه، فاعل نامعلومه دی، نو لن تضربو معنا ده تاسو ټول سړي به هرګز نه وخلی کېږئ، تاسو به هرګز نه وخلی کېږئ. دا ټولو سړو ته وایي، مذکر ته، تاسو ټول به هرګز نه وخلی کېږئ. ٹھیک شوه. لن تضرب، لن تضربا، لن تضربو، لن تضرب، لن تضربا، لن تضربو، لن تضرب، لن تضربا، لن تضربو. دې نه مخکې درس کې مونږ ویلي وو چې دا څه صیغې داسې دي چې هغې اخره کې پیش وي، نو هغې له به دا لن زبر ورکوي، او چې د کومو صیغو اخره کې نون اعرابي وي، اووه صیغې دي، د هغې نه به نون اعرابي غورځوي. د پیش والا پنځه صیغې دي او د نون اعرابي والا اووه صیغې دي. نو دې دولس صیغو کې دا لن چې دی عمل کوي، او دوه صیغې د جمع مؤنث صیغې دي، یو د یضربنا او بل تضربنا، یضربنا او تضربنا.
یضربنا جمع مؤنث غائب، تضربنا جمع مؤنث حاضر. دې کې دا لن اس عمل نشي کولای او نور دې د 12 صيغو کې عمل کولای شي. 15 پیش والا صيغه یې له زبر وکي او نون اعرابي والا صيغه دي هغه له نون اعرابي ختمي. اوس تضربي دي لن تضربي یوې خزه ته وای ته به هرگز وخل نه کې، ته به وخل نه کې. اوس په دې نه موږ مجهول جوړ کو. لن تضربي علامت مضارع له پیش ورکې دی را له زبر وکي. لن تضربي معنی نه ته به هرگز نه وهل کېږي، ته به هرگز نه وهل کېږي. او لن تضربا معنی ده تاسو دوانه ښځې به هرگز وخل نه کوئ. لن تضربا علامت مضارع له پیش ورکړه د را له زبر ورکړه. لن تضربا تاسو دوانه ښځې به هرگز نه وهل کېږئ، تاسو به هرگز نه وهل کېږئ، تاسو دوانه به هرگز نه وهل کېږئ. لن تضربن معنی ده تاسو ټولې ښځې به هرگز وخل نه کوئ، تاسو به وخل نه کوئ. او لن تضربن علامت مضارع له جزم ورکی او د را له زبر ورکی. لن تضربن معنی ده تاسو به هرگز نه وخل کېږئ. تضربن کې به تاسو وخل نه کول لن تضربن کې، او لن تضربن کې به تاسو نه وخل کېږئ. نو لن تضربن چې هغه د معلوم صيغه وه او لن تضربن هغه د مجهول صيغه ده. معلوم ورته ځکه وایي چې د هغې فاعل معلوم وي او مجهول ورته ځکه وایي چې فاعل نامعلوم وي، نامعلومه ته مجهول وایي. لن تضربن تاسو ټولې ښځې به هرگز هرگز یا مونږ وایو بالکل نه، هرگز نه وخل کېږئ، بالکل به نه وخل کېږئ. ٹھیک شو؟ نو دا درې د مذکر حاضر وي، درې د مؤنث حاضر شوي. لن تضرب لن تضربا لن تضربو او د مؤنث حاضر چې دي لن تضربي لن تضربا لن تضربنا، لن تضربي لن تضربا لن تضربنا. او لن اضرب معنی ده چې زه به هرگز وخل نه کوم. لن اضرب زه به هرگز وخل نه کوم. او چې اوس علامت مضارع دا حمزه دی نو دله به زمه ورکي او د را له به زبر ورکي. لن اضرب زه به هرگز وخل نه کوم. لن اضرب زه به هرگز نه وخلی کېږم، زه به هرگز نه وخلی کېږم، زه به هرگز نه وخلی کېږم. ٹھیک شو؟ او لن نضرب مونږ به هرگز وخل نه کوو، مونږ به وخل نه کوو. او لن نضرب علامت مضارع دا نون دی دله به زمه ورکي او د را نه به زبر ورکي. لن نضرب معنی ده مونږ به هرگز نه وخلی کېږو. مونږ به دوه کسان هم وایي مونږ به هرگز نه وخلی کېږو او ډېر کسان هم وایي مونږ به هرگز نه وخلی کېږو. مونږ به هرگز نه وخلی کېږو، مونږ به هرگز نه وخلی کېږو، مونږ به هرگز نه وخلی کېږو. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره د مجهول صيغې شوې، د نفي تاکید بلن مجهول صيغې شوې. ٹھیک شو؟ نو لن يضرب لن يضربا لن يضربو دا درې د مذکر غایب صيغې دي. لن تضرب لن تضربا لن يضربنا دا درې د مؤنث غایب صيغې دي. نو دا شپږ د مؤنث دا شپږ د غایب شوې، درې د مذکر غایب، درې د مؤنث غایب، دا شپږ د غایب شوې. بیا شپږ ورپسې د حاضر دي، درې د مذکر حاضر، درې د مؤنث حاضر. د مذکر حاضر لن تضرب لن تضربا لن تضربو دا درې د مذکر حاضر شوې. درې د مؤنث حاضر لن تضربي لن تضربا لن تضربنا دا درې د مؤنث حاضر شوې. او لن اضرب لن نضرب دا دوه د متکلم دي. یو ته لن اضرب د واحد متکلم دا الف چې په شروع کې وي لن اضرب، او لن نضرب دا د تثنیه او جمع متکلم دي. نو دا دوه د متکلم صيغې دي. نو دا ان شاء الله خو مضبوط یاد کو. نو مونږ به بیا ان شاء الله په مخکې په قران پاک کې په حدیثو کې د نفي تاکید بلند والا څومره صيغې دي، که د معروف وي که د مجهول وي هغه به موږ ته بیا آسان وي. لکه څنګه اوس قران پاک کې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وایي لن نصبر، دا نصبر د متکلم صيغه ده. مونږ صبر کوو یا به وکړو. لن نصبر مونږ به هرگز صبر نه کوو، مونږ به هرگز صبر نه کوو. نو دا هغه لن نصبر على طعام واحد. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وایي مونږ به په یو قسم خوراک باندې هرگز صبر نه کوو. نو لن نصبر مونږ به هرگز صبر نه کوو. لن اصبر زه به هرگز صبر نه کوم. ٹھیک شو؟ نو دا د نفي تاکید بلند والا ډیر زیات استعمال شته په قران پاک کې په حدیثو کې. نو ان شاء الله دا خو مضبوط یاد کو. دینه پس په ان شاء الله په بل درس کې د امر صيغې زده کو چې مونږ به چاته حکم کو د یو کار کولو حکم وکاو. نو هغه به مونږ څنګه زده کو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.